په موټر کې یو سړی ناست دی کنه، نو هغه په دې نوخاري روډ باندې د لوی لوی شاپینګ مال دي اوس کنه، غټ غټ شاپینګ مال دي. نو دې ته ورشي نو هغه ګاډی ګرځي کنه، هغې کې دا شیمپان راواچو او دا پکې پلان کې راواچو، دا ګاډی سره پورې راډکه شي. بیا راشي تاسو ټول به تلي نو بیا راشي نو کاونټر ته ودرېږي، نو بس هغه یو شی راخلي او اسرې نښې ته مخامخ کوي، هغه یو چت کوي او ټولې پیسې اخر کې جمع شي او دونه بل روزي. څونه بل شو؟ 28,500. 28,500 تاسو ویلی شئ هغه ته چې دا پکې د څه شي پیسې دي؟ نه څوک هغه کاغذ ګوري او نه هغې سره څوک دا باس کولی شي چې دا ولې په دې پیسو دی، دا خو په خواجهګر کې په دونه پیسو دی، دلته ولې دا په دونه دی. دا باسو سره څوک نشي کولی، ولې سټیټس خرابېږي. دا خو زما سټیټس دی چې په دونه اوږد موټر کې راغلی یم، زه به د دې دپاره باس کوم چې دا شیمپو خو هلته په 160 دی دلته په 180 دی، دا ولې سټیټس خرابېږي. نو دغلته خو سټیټس بچ کوو، خو دغه سړی چې په بینک روډ باندې د یو بوډا بابا نه الوګا نخلي که نه، هغه دوی په 40 روپۍ کیلو دی او دوی په 20 نه ورکوي. کنې دې بابا له خو چې ته وایې چې هغه درته وایي چې په 40 نو ته ورته یې راکړه په 50 یې درنه هلکه، ځکه د ده خو دقه مزدوري ده چې نو ده سره په 40 روپۍ غویمه کوي او هلته 28,000 روپۍ ورکوي، په هغې پروا نه کوي. مونږ دا ایکسټریمیسټ مونږ یو ښه، یو طرف څنګه دی دا بل څنګه دی. نو چې کله په یو مطلبي ځای کې د کار په ځای کې د پیسو لګولو ضرورت یې که نه، نو هلته به سړی 50 روپۍ ورکړي، 100 روپۍ ورکړي. او چې کله د واده په شپه باندې اجلاګان راوستي نو هغه باندې اوس خلک د زرو زرو نوټونه نولي. انا لله و انا الیه راجعون. هغه سره 2 کسان ګرځي چې هغه پیسې راغونډوي او بیا چې پېسار سوچ وکړي چې ما ته څه حاصل شو، په دې ما څه وګټل. پیسې خو هغه وګټلې، هغه خو محنت له وکړه، زه وګټېده که نه خولې پرې راغلی، ما ته څه میلو شو. نو د دې پیسو به خدای تپوس کوي. ګورې ښه، چې کومې پیسې په دې جولاګانو نوستې دي که نه، د دې به خدای تپوس کوي. 15 تپوسه به کېږي د قیامت پر ورځ چې سړی خدای ته مخامخ شي. نو د الله پیغمبر ویلی دي لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 5. د یو انسان خپې به هم د خپل ځای نه بېځایه کېږي نه تر څو پورې چې د 5 خبرو جواب نه ورکړی. د مونځ تپوس به وروستو کېږي، د روژې تپوس به وروستو کېږي، اول به د 5 خبرو تپوس کېږي. عن عمره فيما افناه، عمر دې په څه کې تېر کړو، عمر په څه کې تېر شو. وعن شبابه فيما افناه، ځواني دې په څه کې زړه کړې وه، ځواني حالان کې چې عمر یاد کړه خو ځواني پکې په خپله راله کړه. او دریم تپوس به دی وعن ماله من اين اکتسبه وفيما انفقه، مال دې په څه کې پیدا کړی او په څه دې لزولی و، بیا پیسې د کوم ځای نه راغلې وې، تا سره چې کومې پیسې وې دا د کوم ځای نه راغلې وې، او بیا دې لګولې کوم ځای کې وې، دا تپوس به کېږي. نو دې به ورته څه وایي چې ما په اجلاګانو ولزولې، د خدای خاطر پکار د خپل کور سامان ولې د هغې په ځای نه هلې چې ځان له د کور سامان سړی واخلي چې دې دلله زه پیسې ورکوم که نه په لکونو روپۍ، نو دې باندې ځان له د کور پړستلې تولیانې ولې نه اخلم. وعن علمه ماذا عمل به، او د علم تپوس به کېږي چې تا سره کوم علم و په هغې دې عمل څونه کړه. دا تپوس به یوازې د ملا نه کېږي. ګورې ځکه چې ملا سره کوم علم دی د هغې تپوس به د ملا نه کېږي، خو چې تا سره کوم علم دی هغه ستا د علم مطابق تپوس تا نه کېږي چې تا سره کوم علم و په هغې دې څونه عمل کړه. نو دا نن چې کومه موضوع وه نو د هغې خلاصه دا ده چې په دې واهیاتو پیسې ونه لګوئ، په ډمو په اجلاګانو. او اجلا وجل هم جایز نه دي، حرام دي، ناروا دي، وهلې وجلې ولالولې او دا خلک کوي او دا ډېر ناروا کار دی، حرام دی. خو دې له عزت ورکول په دې شکل چې پیسې پینولې نو دا حرام کار دی. ها یو بل عزت وله ورکول پکار دی، او هغه دا دی چې د دین دعوت وله ورکې، جومات ته یې راولئ، تبلیغ والا سره یې کېنوئ، توبه پرې وباسئ،
نو بعضې شوي دي نو هغې د هغې مونږ ډېر قدر کوو زمونږ غرونه دي او که خیر جنت ته وځي الله پاک دې مونږ له او زمونږ خاندانونه یې د دې ناکاره کار نه خدای پاک الله